بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه ابن ماجه ابن ماجه روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک نقل کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اعتکاف کوونکي سړي په باره شو فرمیل هو یعتکف الذنوب چې دا کس چې سکه اعتکاف کوي دا د ګناه نه بچ وي ځکه چې په جماعت شنو سي د الله په کیر شنو سي نو دای ګنا نشي کولا نو دای وغټه فائدہ د اعتکاف ته چې دای د ګناه نه بچ وي ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها ود دې پر غټولې نیکی لیکل شي چې کیمه نیکی دای نشي کولا لکه د یو انسان خدمت کول دی مدد کول دی د یو انسان بیمار پرسی کول دی لیا د جنازه کول دی د سمره صوبینه دی دای نشي حاصلول الله رب العالمین دې صوب د دغه سی ورکای نو د اعتکاف فضیلت ده ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمی چې کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې رمضان په آخري عشره شه اعتکاف کو حتی توفاه الله تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین د دنیا نه رخصت کړ یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چیرې اعتکاف نه د پریشه د دمر اهم عمل ده ثم اعتکف ازواجه بیا دغه نه بعد دغه اعتکاف د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبیونه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه بعد کو یعنی د مسالې پته ولګیدل چې لکه څنګه اعتکاف چې سړی د پراده د غیرنګ شزینه د پراده شزینه په خپل کیر شه د خپل ځون د پر یو کمره مخصوص کینو پیغه شه د اعتکاف په نیت باندې کښینی او بغیر د ضرورت نه یعنی مقصد دا چې د انساني ضرورت نه چې د پردو وتلا شي او د دینه بغیر دونو شي وتلا او کو وتلا لکه څنګه د سړی اعتکاف چې بغیر د ضرورت نه د جماعت نه دی وزي او د اعتکاف متجي د غرنګ د شزینه اعتکاف بیا متجي اعتکاف په درې قسمه باندې دا یو اعتکاف واجب ده یو مسنون ده یو مستحب او نفلی ده واجب اعتکاف د توی چې یو سړی من شو کې نظر ومني چې کچره د مو بیمار شو یا زه بیمار یو هغه بیماری مې الله تعالی شاکرله به زه دمر ورځ اعتکاف کو به چې سمره ورځ اعتکاف کړه دا او الله تعالی هغه بیماری شکړی وي ولیا امتحان شي پس شو وي هغه د پر نظر منلای به د اعتکاف د هغه ورځ کوي سره د رژه او سره د شپې ورځ یعنی مقصد د 15 ورځ اعتکاف یو کړه من شي کړه نو 15 ورځ ودای اعتکاف کوي دغه سره ورژه نه سي د واجب اعتکاف سره و شپه ورځ دای په جماعت شي یعنی دا صرف نه چې دوی چې مو خالی ورځ اعتکاف ورځ اعتکاف نه شپه ورځ او مسنون اعتکاف دا ده چې د رمضان په اخیری عشره شي یعنی د شلم رمضان د میرسترګې د بدل نه مخ شې د جماعت ته د اعتکاف په نیت باندې داخل شي او د اعتکاف کوي نو د مسنون اعتکاف ته داخلي لاس ورځي یعنی د عید میاشت د لیدر صدای په جماعت شنو سي نو د مسنون اعتکاف ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړه د سنت په ثواب زیات ته او یو اعتکاف مستحب ده نفلی اعتکاف چوته د احناف څنګه لکه یو سړی چې د اعتکاف د جماعت ته داخليږي او د اعتکاف په نیت باندې داخل شي نو سمره ټیم دی په جماعت شي تیرای الله تعالی دیګه ثواب دتا ورکړي الله د عمل کولو توفیق